نائب مصطفیٰ خلیفہ اول اصحاب رسول حضرت سیدنا و مرشدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د وصال ورځې شپې دي انشاءالله را روانې جمعې ته به د هغې د عرس مبارک اهتمام کو. د هغې دغه میاشتې مطابق په 4 جنورۍ باندې د وصال ورځ راځي. نو چند د هغې سوانح د هغې فضایل په نن جمعه باندې هم بیانو انشاءالله. را روانې جمعې ته به هم د هغې چند فضایل او د وصال حالات بیا بیانو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک یو جلیل القدر صحابی دے، یو مشہور صحابی دے. حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ دا سے عظیم صحابی دے چې د صحابیت د قرآن نه ثابت دی. که د صحابیت نه څوک انکار وکړي نو دی پې ګوره کافر کیږي. ګوره په 10مه پاره کې الله تعالی فرمایلی دي ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه نه مراد دلته سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دی چې لا تحزن ان الله معنا، چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق مبارک ته فرمایل چې غم مکوه مغم جنکیږه الله تعالی موږ سره مرګره دی. نو دغه آیات مبارک مطابق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآنی صحابی دی. ګوره او د صحابیت نه انکار کول دا د قرآن نه انکار کول دی. حضرت ابو بکر صدیق سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ هغه عظیم صحابی دی کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر باندې تشریف یوصلو. نو واپسی کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سدرۃ المنتہا په مقام باندې حضرت جبریل علیه السلام مبارک ته فرمایي چې جبریل امینه زما د سفر بس په ما څوک یقین کې وکنه چې تا په د یو شپه کې د اسمانونو سفر وکړو، د لامکان سفر دی وکړو. حضرت جبریل علیه السلام ورته مسکی شو، ورته فرمایي اے جبریل امینه اے د الله رسوله که څوک یقین در باندې کوي او که نه کوي یو هستی داسې په دې مقدس مکه شته چې هغه به در باندې ډایرک یقین کوي. محبوب علیه السلام ورته فرمایي چې هغه څوک دی؟ وایي هغه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه پتا باندې یقین کوي. سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې کله زه د اسمانونو په سیل باندې بر لا مکان ته لاړم وای کوم ځای کې بچ زمان نوم مبارک ور سره به د ابوبکر صدیق سے نوم مبارک تاسې عظیم شان مبارک ته الله تعالی ور کړی دی. ګوره او فرمایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې د معراج په شپه باندې می د انور داسې صفا وکتو اے صحابو چې څنګه تاسو ما ته ګورئ او زه تاسو ته ګورم. داسې د انور راته مخامخ د مشرق نه را روانو او مغرب طرف ته تلو. وایي داسې مې د انور خو په کلو نظر مبارک باندې وکتو، خو د دې انور په تندي باندې یو 2 لیکر کې مې وکتې. وایي چې ما د حضرت جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې جبریل امینه دا په دې انور باندې دا 2 لیکر کې داسې دي. وی حضرت جبریل امین مبارک علیہ السلام راتو فرمائل چې دی یو جمله یو لیکر کا معنی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، او په دې بل لیکر کا معنی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. دی شیخین مبارکانو ته الله سونه الوشان ور کړی دی. او حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې د معراج په شپه باندې چې زه عرش ته لاړم د عرش په خوا کې یو کپړه لګېدلې وه، شنه کپړه لګېدلې وه.
او د ریخم و کپړه وه او ډېره صفاف و شفافه کپړه وه. وای په هغه کپړه باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي لیکلی شوي لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بکر صدیق. وای په هغه کپړه باندې دغه جمله لیکلی شوې وه. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې زه د معراج په شپه باندې کله د الله تعالی دیدار لاړم و اسمانونو کې په هر ځای کې زما نوم مبارک سره د ابوبکر صدیق صاحب نوم مبارک و چې بیا کله د جلوه الهی د الله تعالی د دیدار موقع راله و زه الله تعالی ته داسې قریب شوم لکه زما او د رب په درمیان کې د دو لاسونو د فاصلې نه هم کمه فاصله پاتې شوه. داسې په غړېدلو سترګو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د خپل رب دیدار کړی دی. وای ما ته خپل رب و فرمایل چې زما محبوبه زه چې چا سره محبت کوم ته به هغه سړي سره محبت کې. وای ما ورته فرمایل چې رب ولې به نه کوم چې ستا ورسره مینه ده ستا ورسره محبت دی زه به ورسره خامخا محبت کوم. وای ما په خپله بیا د رب نه تپوس وکړو چې یا رب ته چا سره محبت کې ډېر. وای رب راته فرمایل زه ابوبکر صدیق صاحب سره ډېر زیات محبت کوم. په ما ډېر زیات ګران دی ډېر زیات مې خوښ دی. وای چې کله واپسی کې سدرة المنتهی ته رالم وای حضرت جبریل علیه السلام راته فرمایل چې رب سره د کلام وشو ای محبوبه. وای ما ورته فرمایل چې آو رب سره مې خبر وشوي. وای رب درته څه فرمایل؟ وای رب راته فرمایل چې زم جبریل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره محبت کوما ای محبوبه تم ابوبکر صدیق صاحب سره محبت کوه. وای په دغه خبره باندې حضرت جبریل امین علیه السلام مسکی شو او یې فرمایل چې د دې ځمکې ټولو مخلوقاتو او د اسمانونو ټولو مخلوقاتو کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره محبت شروع کو نو څوک به په جهنم ته لاړ نشي. ګوره دا ټول بیا جنتیان دي. ګوره د حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ په محبت کې دانه ګوره خیر او برکت مو تاسو ته الله را کوي. ګوره وای بیا رسول الله مبارک وته فرمایل چې جبرئیل زه خو واپس زما چې زما د دې سفر بسوک تصدیق کیو کنه. و جبرئیل علیه السلام مبارک وته فرمایل دغه هستی به دې تصدیق کوي ډومبه چې د چا د محبت درس د الله تعالی درکړي دی. نو حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو ورځ ابوبکر صدیق صاحب او زه دواړه په لاره باندې روانو. وای زه د ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ نه مخکې روانو. وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته فرمایله اے ابو درداء ته د هغه هستی نه مخکې ځي چې کوم هستی په دنیا او په آخرت کې د تا نه ډېره زیاته بهتره ده. یعنی د ابوبکر صدیق صاحب ادب او کا احترام وکا د دنه مخکې مزل مکوا د دنه شاشه ترازه. ګوره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق صاحب د محبت د عقیدت او د ادب درس په صحابه او تور کولو. ګوره فرمای ام هانی رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق سے مبارک ته فرمایلو چې ستا د صدیق نوم دا الله تعالی خودلې دی. ګوره دا پتا سو باندې رب خودلې دی. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې هر چا په ایمان وروړو کې معنا معجزه غوستې ده. هر چا د ایمان په دروړو په موقع باندې ما سره بحث کړی دی ما سره چې کوم دی خبرې اړولې دي غور او فکر کړی دی. واحد هستی حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک دی چې ما کله اعلان نبوت وکړو د مبارک بلا تأمل چې کوم دی او ما مخ سره کلمه ویلو په ما باندې ایمان وروړی دی. داسې هستی ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مجلس کې تشریف فرما دے او فرمائی ابوبکر صدیق سے مبارک تا
چې جبريل ہے ابو بکر صدیق صاحب مبارک تشا حضرت جبريل علیہ السلام راغله دي او رب نے یو پیغام روڑے دے د رب د جانب یو پیغام روڑے دے ابو بکر صدیق سے مبارک و فرمائی چې د الله رسول سے پیغام روڑے دے وی رب فرمائی چې ابو بکر صدیق سے پتوایا چې ته د مان خوشاله ای او راضی کلی سون الوی شان ول الله ور کړی دے چې د چا رضا او د چا خوشحالی الله تعالی بذات خود لټای په دغه مکمل ابو بکر صدیق سے مان بیا د وجد کیف هم تاریخ شوی وګوره وی رب فرمای چې ابو بکر صدیق سے پتوایا چې ته زمانه خوشاله ای زمانه راضی او کني چې کله وای د ابو بکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ دا خبر اوره د ودا مبارک په یو روایت کې راځي چې مسجد نبوي کې بداسي د وجد کیف کې تلو راتلو وای زه د رب ناراضي رب د زمانه راضي د په زبان مبارک معنی دغه کلمه وا او یو روایت کې راځي چې نه دا مبارک ډایرک په سجده باندې پریوت او په زار او په قطار په جړا شو او یې فرمایي چې رب ټول تعریفونه خو ستاده پاره دي هدایت کړه دې نو رب تا موږ ته کړه دې که رهنمای دې کړه ده تا زمونږ کړه ده که حفاظت کې نو ته زمونږ حفاظت کې کو روزی را کې نو رب تر لرا کې رب ټول تعریفونه ستادي ته ما لپاره کافی رب زتان خوشاله زتان راضی ما ابو بکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ په سجدی حالت کې د رب دا شکریا ادا کړي و بیا الوی شان ولا الله ور کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نماوری دلی دي چې په جنت کې بداسي هوري هم وي چې هغه به د ګلابو د دې پتو پشان بچ کم دی خولي خولي وي دغه د ګلابو د پتو پشان به د دې رنگ او روغن وي د ګلابو د پتو پشان به د دې نه خوشبويان زی او دغه بیبیانه به د پیغمبرانو وي د صدیقینو به وي او د شهیدانو به وي او بیا اخره کې فرمایي چې سلور سو بیبیانه پکې د ابوبکر صدیق سے بل اوسنه تیاری ناشتي سلور سو بیبیانه هم دغه شان خولي خولي بیبیانه چې د ګلابو د پتی پشان به خولي خولي خوشبويانه دا غینځي او رنگونه به د ګلابو د پتو پشان وي داسې خولي بیبیانه سلور سو د حضرت ابوبکر صدیق سے رضی الله تعالی عنہ د پاره ناشتي دی وی حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه د معراج پشپه باندې ولا مکان ته تلو ما وای ما د جنتونو سیر کولو وای په یو قله باندې داسې تیرېدم ډیره حسین او جمیله قله وا وای لاندې او برته چې کوم دی د ریخمو د کپړې تو شوی وي وای ما د حضرت جبريل علیہ السلام نه تاسو کو چې جبريل امین دا کله د شاده ډیره حسین او جمیله ډیره خولي کله ده وای ما ته حضرت جبريل علیہ السلام فرمایي چې دا د حضرت ابوبکر صدیق صاحب کله ده دا دغه مبارک د پاره تیار شوی ده حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم با ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې کوم فضیلت او کوم فوقیت ما ته الله تعالی را کړی دی دا غینه سه حصہ هم الله تعالی هم در کړی دا ورته فرمایل چې ستا مرګ هم د شهادت ته او زما مرګ هم د شهادت ته هغه څنګه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زبا د هغه نوړی نه شهید کیږم چې کوم د خیبر په موقع باندې ما ترا کړی شوی و دا غي اثر به زما د وخت د زنقدن کې راخکار کیږي او ابو بکر صدیق سے مبارکه تب د هغه مار د وجه شهید کیږي دا غي زهر به په اخره کې تا ته راخکار کیږي چې کوم مار ته په غری سور کې خړلې وي زما په مینه کې او په محبت کې نو ستا هم د مرګ د شهادت ته او زما هم مرګ د شهادت ته دي تسری شهادت ویل کیږي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو لیدلی دي چې حضرت ابوبکر صدیق سے رضی الله تعالی عنہ زما د غار مرګره د زما د غار دوست یعنی د غار سور دوست می دي او فرمایل به چې څوک به مسجد نبوي طرف ته کړکۍ نه کولاوي کړکۍ به نو باسي
بغیر د یو هستی نه د حضرت ابوبکر صدیق صاحب دا مسجد نبوي ته طرف ته یو صحابي تم د اجازت نو چې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم طرف ته کړکۍ کولو کړې وي یا کړکۍ وباسلې وي. واحد حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ دغه هستی وا چې د مبارک ته دغه اجازت او غوته ول اجازت د په کړکۍ کې رسول الله مبارک هر وخت کتو چې حضور خود کور نه دی راوته. ابوبکر حضرت عائشہ بیبی رضی الله تعالی عنها فرمای چې زما والد محترم بچ کله د حضور مبارک د مجلس ته کور ترالو وای ټول شپه به کټ کې اوړېدو او راوړېدو چې کله به سحر کیږي چې د حضور مبارک بیا دیدار وکما کله به سحر کیږي وای د شپه به ډېر بېچینه تیرې د ګوره وای کله کله به اسی د خپل کور ور کې ودرېدو د حضور مبارک کور مبارک طرف ته به کته چې حضور خو چرته بهر نه دی راوته او چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې تاسو به هجرت کوئ او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق صاحب تو فرمایل چې کېدې شي ابوبکر ته زما د هجرت مرګره جوړ شي. عائشہ بیبي فرمایي چې زما والد محترم د هغه خبرې نه بعد د شپې بیا خوب نه دی کړی و چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د کور نه بهر راوتو د هجرت په موقع باندې او څنګه مبارک بهر قدم کې خودلو ډومبه نظر په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې ولګیدو ورته فرمایله ابوبکر تو وخیسه وای قربان چې کله نه تاسو ویل دي چې کېدې شي ته زما د هجرت مرګره جوړ شي هغه وخت داسې ما د شپې خوب پرې خو دی چې اسنه محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته د شپې حکم را نشي چې تاسو تشریف یو صحیح هجرت وکړي او زه چرته ود پاتې نشم. داسې عشق داسې ولوله داسې جذبه داسې محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې پروت ګوره. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اے ابوبکر تعالی الله تعالی رضوان اکبر در کړی دی تعالی الله تعالی رضوان اکبر در کړی دی. و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي د الله رسوله دا رضوان اکبر لاس شی وی دا څه شی دی. حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې الله تعالی پتا باندې خصوصیت سره خپل تجلی را لړه کوي کومه تجلی چې الله تعالی تا باندې را لړه کوي هغه زما په امت کې چا باندې الله تعالی نه را لړه کوي بغیر د تانا دې ته رضوان اکبر ویل کی او دا خصوصیت صرف ستا دی ګوره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې ما ته جبرئیل علیه السلام حاضر شو اور آتے فرمایل چې الله تعالی فرمایي چې کم کارم کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه خامخا مشوره پکې اخلا مشیر رسول ورته ویل کیږي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مشیر دی. محبوب علیہ السلام به فرمایل چې ابوبکر صدیق صاحب زما په دنیا او په آخرت کې زما رور دی زما دوست دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حق کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ډومبه به زما قبر مبارک وای کلوشي زبا چې کوم د قبر مبارک نه بهر روزم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وای بیا به حضرت ابوبکر صدیق سے برابرسي د قبر مبارک نه بهر روزي. بیا به حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ د قبر مبارک نه بهر روزي. وای زو زما د شیخین مبارکان به د جنت البقیع طرف قبرستان طرف تراشو. وای جنت البقیع کې چې زما سونه صحابه کرام آرام فرما دی هغه ټول د خپل قبورونو روزي. وای بیا به زه په طرف د مکی معظمه لګروان شم. وای د مکی او د مدینه منورې ترمنځ به هغه صحابه کرام ما سره ملوشي چې کوم په مکه معظمه کې دفن شوي دي او بیا به موږ ټول په شریک میدان حشر طرف ته راځو. نو ګوره حضور مبارک صلی الله علیه وسلم پسې دویم
قبر چې د چا کولاویږي هغه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. حضرت علی همدانی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پسندیده عادتونه 3 ټوټل دي. 360 پسندیده خصلتونه دي او چاته چې الله تعالی وي د خیر اراده فرمایي دي 3 خولي عادتونه کې یو عادت هغه ته ورعتا کی او دغه خولي عادت د وجه الله تعالی وي دغه انسان بیا جنت ته داخل کی. وي په دغه مکمل حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک تو فرمایل قربان ما کې د 3 واړو خولي عادتونه کې ما کې یو عادت شته جی. وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شو وته فرمای اے ابو بکر صدیقہ تا کوم د 360 پورا عادتونه تا کې موجود دي. دا 360 د خپل عادتونه تا کې موجود دي. سونه لوی هستی سونه خپل عادت او اطوار وت الله ورکړو. ګوره حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نورې دلی دي چې په کوم شپه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیدا کېدو. په کوم شپه چې حضور حضرت ابوبکر صدیق سے پیدا کېدو وای په هغه شپه باندې په جنت العدن باندې دا جنت عدن چې کوم دی وای په دغه جنت باندې الله تعالی خصوصي تجلی فرمایلی و او دا جنت وای ټول مزین کړي او ټول ښکلی کړي. وای بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د الله تعالی په عزت او په جلال باندې قسم وي چې څوک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره مینه کوي محبت کوي دغه جنت العدن کې به الله تعالی داخلي. ګوره دغه جنت العدن کې به الله تعالی داخلي. ګوره الحمدلله موږ هم ټول دغه مجلس کې ناست او الله تعالی دغه مینه دغه محبت د حضرت ابوبکر صدیق سے رضی الله تعالی عنہ سره زمو استاسو پړ کی قائمه او دائمه ولري او دغه صحابه کرامو د بیا د بین دی الله تعالی مو تاسو ټول بچو ساتل کی. حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سحر مزنا فارغ شو مخ مبارک راتو کو و صحابه کرام ته فرمایي چې تاسو کې څوک شته چې نن روزدار دي. نو حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قربان زما روزه نه ده. وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اے د الله رسول ما بیگانه د روزي نیت کړو چې نن به زرو جلیسم نن زما روزه ده. وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې څوک شته چې نن د مریض تپوس کړی وي. حضرت عمر سے مبارک وته فرمایل قربان مونږ ته لا دونه وخت نه دی ملو شوی سحر شو او تاسو بس منزل اقرالو لا دا مریض د تپوس کولو موقع نه دی ملو شوی. وی حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک وته فرمایل چې قربان ما کړی دی د مریض تپوس ما خو کړی دی. وی څنګه وی زه چې جمعه ته راتلم زما چې کوم دی کور سره د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ کور مبارک دی. وی زه په لاره کې ما د حضرت عبدالرحمن بن عوف لږ تپوس وکړو هغه بیمار شوی نو په راتلو کې ما د بیمار تپوس کړی دی. وی بیا یو فرمایل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې څوک شته چې نن صدقه ورکړي وي خیرات کړی وي. حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اے د الله رسوله موږ ته لا موقع نه ده ملو شوي قربان موږ خو به سهار شو تاسو به سرالو مونځ مکو صدقې لا موقع نه ده برابر شوي. وی حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک وته فرمایي چې قربان او ما صدقه کړې ده. وی رسول الله مبارک وته فرمایي چې څنګه دې صدقه کړې ده. وی چې کله زه د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړم وی الته یو سائل راغلو. وی د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ زوی ورته روټۍ نیولې وه نو هغه روټۍ تی ما واغستله او سائل له مې ورکه نو زه هغه صدقه کې ملګری شوم نو قربان ما هم صدقه کړې ده. وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے ابوبکر تعالی پاره د جنت زیری وي بس تعالی پاره د جنت زیری وي. وی چې کله حضرت عمر سے مبارک د جنت زیری ووریدو
وی مبارک ډیر زیات مسکی شو. ورته فرمایل ای ابوبکر تا نه څوک نشي ګټلی، تا نه څوک سبقت نشي کولی، تا نه څوک نشي مخکې کېدی. ګوره د سحر په وخت کې د داسې کارونه کړي دي چې هم د صدقه کړې ده، هم د بیمار تپوس کړی دی، هم روزهدار هم. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم په مخ مبارک باندې تبسم رالو او وی فرمایل رحم الله عمر، الله تعالی دې په حضرت عمر صاحب هم ډیر رحم وکړي. وی محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د شب معراج د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شب معراج په موقع باندې ما حضرت جبریل علیه السلام تو فرمایل آیا زما د امت په حساب کیږي؟ وی حضرت ابوبکر صدیق د حضرت جبریل علیه السلام را تو فرمایل چې آو استاد امت په حساب کیږي، خو بغیر د حضرت ابوبکر صدیق سے. پروز د محشر به وی پروز د محشر به حضرت ابوبکر صدیق سے ته आवाज وکړي چې ابوبکر صدیق صاحب ز جنت ته داخل شبي حسابه. وی حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ به د الله دربار کې سوال وکړي چې رب زب ال جنت ته زم چې چا ما سره په دنیا کې مینه کړې د محبت کړې دي، غیب ما سره جنت ته داخله، غیب ما سره جنت ته داخله. سون الوی شان ول الله ور کړې دي او غیرتی صحابي دی. ګوره چې څوک سره مینه کوي محبت کوي پر ورځ د محشر به نه هېري، ګوره ځان سره به جنت ته بوزي. ګوره د مبارک تب عتیق ویلې کېدو، عتیق دا ډېر ښکلی هم. ګوره الله ولا حسن ور کړو. حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم داسې مجلس کې تشریف فرماو او وی فرمایي چې اوس به یو هستی راښکاره کیږي چې هغه باندې اور د جهنم الله حرام کړی دی. صحابه کرام فرمایي چې موږ د خپل ځای نه لا خوځېدلي نو چې هم کتل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق صاحب مجلس ته رادن نشو. و مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا هغه هستی ده چې په ده باندې اور د جهنم الله حرام کړی دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې یو شخص په جنت ته داخل شي، وای دا ټول جنتیان به دته مرحبا الینا مرحبا الینا، خوش آمدید خوش آمدید به ورته کوي. وای دا ټول هوري او غلمان به ورته مرحبا الینا آوازونه کوي، دا هوري به ورته د کمرون آوازونه کوي، د خپل کورونو نه به ورته آوازونه کوي او د ده به ډېر استقبال کوي. وای حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تو فرمایل قربان چې دا کم جنتیانو ته داسې ښکلي ښکلي اوازونه په جنت کې کیږي د استقبال، دا خلک تاسو پیژنئ چې دا به کم خلک وي؟ وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمیل او پیژنم. وی دا څوک دي جی؟ وی دا امتی که نه؟ وی ابوبکر صدیق صاحب دا امتی که نه؟ تا ته به هم دا اوازونه کیږي چې کله جنت ته داخل شي مرحبا الینا، دا جنتیان دا هوري دا غلمان به درته استقبال کوي، اوازونه به درته کوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت باندې د ابوبکر صدیق صاحب سره محبت کول، دغه شکرګزاري کول، دا زما په امت باندې واجب دي. ګوره د ابوبکر صدیق صاحب شکریا ادا کول او هغه سره مینه کول، دا زما په هر امت باندې واجب دي. ګوره حضرت عائشہ بی بی رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې ورځ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره تشریف فرماو ما، وی ښکلې شپه وه، دا ستوري د اسمان پړکېدل. وی ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې د الله رسوله د دې اسمان د ستورو د اسمان د ستورو عمره نیکۍ به هم د چا وي؟ ګوره د عایشې بي بي څنګه یقین په رسول الله مبارک باندې چې حضرت رسول الله مبارک ته الله علم غیب ورکړی دی. ګوره محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته پته ده، د خلکو د نیکیانو ورته پته ده، د خلکو د بد عملو ورته پته ده، هر څه ته الله تعالی ښکاره کړي دي. سید عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه تپوس کوي چې د الله رسول د اسمان د ستور عمره نیکۍ به هم د چا وي؟
محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې آو هم د یو داسې شته یو ذات یو سړی شته چې د هغه د اسمان د ستورو عمره نیکی دي. وایي څوک دی قربان؟ وایي هغه سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. عایشه بیبي لکه داسې خاموشه شوه. محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي عایشې ستا پړه کې چې څه ما هغه نوم وانغوستو، تا ویلې جوړې زما بابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به یادوي چې د اسمان د ستورو عمره نیکی د حضرت ابوبکر صدیق صاحب دی. اے عایشې بیبي دا خبره واوره، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د ټول عمر نیکیانې چې راجمع کړي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو نیکی ته رسیږي، یو نیکی ته رسیږي. علماء کرام د دې بیا تشریح بیانوي د دې خبرې، و چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر سے مبارک رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل بن هشام په حق کې دعا کوله چې یا الله په دې دوه عمرینو کې یو عمر مسلمان کا چې اسلام ته په تقویت ملو شي، اسلام ته په ترقی ملو شي. وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دعا کړې و او حضرت ابوبکر صدیق سے په امین کړو. وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو ایمان روڑے دے نو دا د حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق سے په دعا سره روڑے دے. ګوره وای ځکه چې د حضرت عمر سے ټول نیکیانه چې راجمع کی نو دا د حضرت ابوبکر صدیق سے یو نیکی ته رسیږي. ګوره نو دونه چې کوم دی الله تعالی او تلوي شان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته الله ورکړی دی. صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د اسلام د پاره تلوارم و زما ابوبکر صدیق صاحب د اسلام خلاف چې څوک مرتد شي د اسلام خلاف شي هغه د پاره ابوبکر صدیق سے مبارک به الله تعالی تلوار ګرځولې دي، تورې ګرځولې ده. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې روز د محشر شي وای درې قسمه کرسیانې براشي دي چې د سرو زرو کرسی به وي، حسین او جمیل کرسی به وي. وای د هغې کرسو کې به دونه چمک دمک وي، دونه روشنایي به پکې وي چې د محشر دا ټول خلکو ته به وایي د هغې نه رڼا ورسیږي. وای دغه کرسیانې به د عرش ته مخامخ روبرو کېښودلی شي. وای په یو کرسی باندې به حضرت ابراهیم علیه السلام تشریف فرما شي او په بله کرسی باندې به زه پخپله وایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به تشریف فرما شم او په بله کرسی باندې به وایي حضرت ابوبکر صدیق صاحب تشریف فرما کیږي او اوازونه به کیږي چې طوبی لصدیق بین حبیب و خلیل، چې خوشخبری دا مبارکبادي ده د حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک د پاره چې د رسول الله مبارک د سید عالم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام په درمیان کې ورته د ناست عزت ملو شو. وای پر ورځ د محشر به صحابه دغه منظرم تاسو ګورئ چې زما ابوبکر صدیق صاحب ته الله تعالی څونه ډېر لوی عزت ورکړی دی. ګورئ الله تعالی دې د حضرت ابوبکر صدیق صاحب مبارک رضی الله تعالی عنہ جمله صحابه کرامو سره درجات نورم بلند کی. دا مبارک هغه هستی د امام جلال الدین السیوطی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې په زمانه جاهلیت کې د مبارک ګوره شراب نه دسکلی. ګوره مبارک په زمانه جاهلیت کې شراب نه دسکلی. ګوره او کوم آیات مبارکه چې ما ولستل په خطبه کې چې والذي جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، چې دا هغه خلق والذي هغه ذات جاء بالصدق چې روړو صدق رښتیا یې روړو یعنی قرآن یې روړو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته مراد دی. وصدق به او چا د دې رښتیا او تصدیق کو اولئک هم المتقون، دا هغه خلق دی چې متقیان دي، پرهیزګار دي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې والذي جاء بالصدق نه مراد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی، وصدق به نه مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. الله تعالی دې دغه مبارک جمله صحابه سره اهل بیت سره درجات بلند کی ان شاء الله. په 5 جنوري باندې پاستان عالیه حضرت سیدنا و مرشدنا خل پنجو سرکار رحمت الله علیه
و حضرت خواجہ مجذوب قلندر مبارک رحمت الله تعالی علیه په خانقاه کې با روز جمعه بعد از نماز جمعه د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عرس مبارک اهتمام دی. نو په دغه سلسله کې د حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک رضی الله تعالی عنہ سره د مینې او د محبت د عقیدت د اظهار د پاره چې څوک ذکر کولی شي، نوافل کولی شي، تلاوت د کلام پاک کولی شي، ختمونه کولی شي، سورتونه ویلی شي، نور څه نیک اعمال کولی شي، روجې نیولی شي، نو د دغه مبارک سره د عقیدت د پاره که څوک هم دغه نیک اعمال کولی شي د جمعې مانځه نه مخکې زموږ د رور امجد صاحب سره یا حسن صاحب سره ولیکئ. انشاءالله دغه ټول نیک اعمال به حضرت ابوبکر صدیق سے مبارک ته ډالۍ کوو او ټول عالم اسلام ته به وربخو. نو په دغه کار خیر کې چې څوک حصه اخیستل غواړي حصه پکې والی، انشاءالله دغه محفل به بعد از نماز جمعه شروع کیږي له خیره. الله تعالی دې موږ ټولو کې د حضرت ابوبکر صدیق صاحب او ټولو صحابه کرامو مینه محبت نورم